یو ټیم کې الله ډیر خوشحالي کم ټیم کې چې یو سرون کې د بیزو وي یو کس بیزی سری او د غر په سر کې دی او د مانزه ټیم شو دا شپون کې ودرېږي الله اکبر د غر په سر کې ولاړ دی د بیزو کنډک سری او د مانزه ټیم پې راغی او اذان یې وکړ او بیا ودرېد او مونځ یې وکړو الله ډېر خوشحالېږي فرشتو ته د فخر په طور وایي انظروا لعبدي زما دې بنده ته وګورئ که وګورئ زما دې بنده ته نو کم خلق چې مسافر وي او روان وي او تګ کوي او په بار وي په غرونو په دې باندې ژوند دی کاروبار دی غرونو کې دي بیابانونو کې دي چې بس د مانځه ټیم شي او دنګ ځای ته خیجه او په تیزه اذان کوه نه مونږ چې کم سړی پریوځي نو وی دی مؤذن کوي وی دی داسې څه بل څه کار نشته وی دی جومات ته خبرې چې داسې خوشي ځای باندې روانې یا بل ځای ته ځې او د اذان ټیم راشي زر ودرېږه الله اکبر دې ونو بوټو ته مې اذان واورو انشاءالله دا به مې ګواهي کوي په ورځ د قیامت تاسو د اذان نه خبر یې اوس تاسو به لیدي څه موده مخکې شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه جاپان ته تللی و تاسو به لیدلی ډېرو ځایونو کې اذانونه کړي دي نو بعضې کسان ورته په کمنټ کې لیکلي وي تا هلته اذانونو له تللی نو مې ته اذان پیژنې دی په کمو ځایونو کې اذان وکړو دغه ځایونه به د قیامت په ورځ د سړي دپاره ګواهي ورکوي ګواهي زمونږ خو قمقل خلق دی ناپوه خلق دی وایي تا اذانونو له تللی نو څه له تللی و دا څومره لویه خبره ده چې هغه په داسې ناشنا ځایونو کې پکې اذان کړی دی نو دا اذان چې مقدر ته په یو ځای کې میلاو شوله په مانځه ټیم یې ورګه زه اذان کوم الله اکبر اذان کوم چې دا ونې بوټي ووري نو الله وایي چې شپونکې ودرېږي او د غر په سر اذان شروع کی الله فرشتو ته د فخر په توګه وایي وګورئ زما دې بنده ته وګورئ دې د چا لویي بیانوي په دې الله ډېر خوشحالېږي مړه ټول مؤذنین شئ مؤذنین هره ورځ د مؤذن په عملنامه کې 10 نیکۍ د هر اذان په بدله کې لیکل شي او د اقامت 15 نو 1015 هر اذان او اقامت کې لیکل شي خو د ثواب کار دی نو الله پاک فرشتو ته وګورئ زما دې بنده ته که نه اذان یې وکړو ما د ګناهونه ټول معاف کړل او دې مې وبخو دا شپنکۍ مې وبخو دې شپنکي له مې جنت ورک چې د په غر په سر کې زما لویي بیان کړله چې الله اکبر دا د مسلمان نښه ده دا د ایمان نښه ده چې مسلمان به اذان کوي چې الله اکبر دا د مسلمان نښه ده د الله په لویۍ به راته ځان بد نه ښکاري که په اذان درته بد ښکاري دا تا ته ځان د الله په لویۍ بد ښکاري ته څنګه د الله بندی نه اذان کې شرم مه محسوسوئ کوشش کوئ د اذان موقع لاندې کوئ خو داسې نه چې شر پې مه کوئ خیر دی د چا شوق یې هغه له موقع ورکوئ دا د ثواب څیز دی چې اذان وکي هر سړي شوق دی کله یو کوئ کله بل کوئ او مؤذن د مسجد کې دا ډیر لوی سعادت دی چې عمر له اذانونه کړي او هغه وفات شي او په هغه خلق جنازه وکړي او 200 کاله د مسجد مؤذن پاتې شوي دا د الله د طرف نه داعي دی د الله صفتونه کوي مونږ د مخلوق صفتونه کو او مؤذن وی الله اکبر رب العالمین دې مونږ لا د صحیح عمل کولو توفیق راکړي الله دې مونږ ټول لا د اذان ویلو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله